کار درس و تدریس لائن کی زیاد وقت ساسو ناخلم خدا طول تمام ها کارنامی چکمی دی زمون دا قائد مرہون منت تے دارنگی زمونگا دی ضلع بٹکرام کی جماعت اشاعت التوحید و سنہ آئے روز عروج و ترقی پلار روان دے اگر ضلع بٹکرام دا امیر سے مرہون منت تے ضلع بٹکرام امیر جماعت اشاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن خلط مولانا امیر محمد توحید سے درخواست کم چاہیے تشریف راوڑی اور ممنون شکریہ ادا کی تشریف راوڑی جناب شیخ القرآن مولانا امیر محمد توحیدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندو حضرت شیخ صاحب ناستے ہو مونتا اندازہ دا شیخا بیمار ہم دے او دا لی دا لاری ہم تاستا معلومی دی دا آغا استی مستاسو مخامخ کرے دا چه دے دا پینزیشتو لکو دا علماء استاز دے دا دا دی زمانی واجوبہ دا او بیشمارا علماء اگر دا رمضانی درس کے دو پاتی کی بخاری او دا مسلم استاز او زمو استاز ټولو قدردان زه د هغه باره کې څه نور الفاظ نشم ویلی د وخت د تنګۍ په وجه هغه ته به دعوت ورکوم چې هغه تاسو ته مخاطب شي او تاسو پوره توجه سره دا بیان واورئ او کم مېلمانه چې راغلي دي د بډګرام نه راغلي دي یا زموږ انتظامیه ده لرې نه غرونو نه راغلي دي د ټولو زه شکریه ادا کوم دا د یو دین نیکی کار و الله دې تاسو له اجر جزیل راکړي شاته کېنه اول دا کوي شاته دا غړوم تی وای لري دی आवाज وای کم ای کو په باندې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
محترم و حاضرین و مسلمانان رونو دے علائی علاقے خصوصاً دے کلی اسیدن کو دستاسو دیر مشکوریم چه تاسو دلر لره زائن نظان کڑو لده راغلیئی او دا قرآن کریم پا دے اختتام پا موقع باندے شرکت کرے دا پولیس انتظامیم مشکوریم چاہی راغلی دی اوستاسو حفاظت تا او زمنگا حفاظت تا اولاد دی اللہ دے غیلہ مجر ورکی پدے ازائی کی زمنگا بچو معشومانو قرآن کریم اختتام تا رسولے ہو او دیم درس زمنگا دا امیر محترم مولانا صاحب شروع آغام اختتام تا رسید رہے دا مولانا امیر محمد صاحب پروگرامونا دو کله چې دای ټیم غوښته نو ما ته وی دواړه یو ځای ته کوي او یو بیان به وشي دو بیانونه مشکلي او ګراني د شامیاته پرون زما طبیعت ټیک نو تبه مې وه د شپې مې سوچ کو چې لاړ شم او که نه دا پروګرام پاتې کړم ہمائی دی علائی تا 2014 کی راغلے ہم بیا مکنو ملاو شوی دائینا مخیم دیر زال راغلے مرگری با پا انتظاری عوام با پا انتظاری نزاک بیانوشی او گونشی خو حاضری با حکم ملاقات ووشی اغیب ماوینی زبا غیوینم او دا علاقہ سے منگا نئی رولے شو او نئی پری خودے شو پدی علاقہ مولانا سردار اللہ صاحب اللہ جزاغا جہان خیستہ کی او زمانگا نور مشران مرگری علماء کرامو چاہی پدی علاقہ پدی غرونو کی دا اللہ دا توحید چھرے والی دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتی جواندی کڑی دی دا غیہ محنت دے دا غیہ نتیجہ دا چمنگا و تاثر آغن شویو اللہ دے زمنگا پا دے پروگرام کی غیلہ میساو گرزائی کلانا چھے اللہ بنینو انسان پیدا کرے نو دا انسان اللہ دغا سے ندے پرے خودے پاریاو دور اوہر زمانہ کی انسانان اللہ عقل ورکڑے ہو کاغی پا غارونو کے اسیدل کاغی پا جنگڑو کے اسیدل کاغی پا محلاتو کی اسیدل و انسانانو دغا انسانانو او دیلا اللہ عقل ورکڑے ہو چالے چا عقل نو ورکڑے لیوانے ہو نو دا غصر حساب کتاب و محلات نکئی و چالے چا عقل ورکڑے ہو نو آئی کے دا طاقت اچھولے ہو قوت اچھولے ہو چاہ بخبل عقل او بخبل سوچ باندی اللہ بپی جنی کہ یوک پہ یو لار لارشی آگا پچی ہوگی خلق آگا پچی ہوئی نہیں نو آگئی وی بدے لار باندی اختلے خبر سو کئی خبر مکی کہ اوزائی کی بیزی
په لاره باندې تېر شي او خلک په هغه لاره کې د هغوی په چې ویني وایي په دې لاره بیزې تېرې شوي دي نو چې په یو لاره باندې حق پرست تېر شوي انبیاء علیهم السلام تېر شوي نو لازمی خبره ده چې هغوی رسو څه آثار څه نښې پرېښودي هغه نښې د دیني هغه نښې د الله د رضایي هغه نښې د الله د معرفتي نو انسان له الله عقل ورکړی او په دې خپل عقل باندې هم انسان دا معلوموي چې یو ذات شته چې هغه زما د هر څه ذمه دار دی او زما حاجت روا دی او هغه رضا کول غواړي بیا صرف په هغې الله اکتفا ونه کړه بیا الله انبیاء علیهم السلام رالېږي او دا انبیاء علیهم السلام به انسانانو او چې کوم قوم ته به الله راولېږه نو د هغه قوم په ژبه باندې به خبره کوله قرآن کې هم الله وایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما یو پیغمبر نه رالیږلی مگر د قوم په ژبه مې رالیږلی چې قوم به کومه ژبه وي نو پیغمبر به په هغه ژبه باندې خبره کوله آخري پیغمبرانو جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله راولېږه اغله لاره اغله بندوبس هم داسې جوړ کړ چې کله هغه ماشوم د خبرو زده کولو شو نو خلک د باندو راغله او هغوی به هلکان بوتل هغه به لویول او ساتل به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی حلیمه بوته دا ولې خپلو میندو نشو ساتلی یا خپلو تندارو نشو ساتلی یا خپلو مامیګانو نشو ساتلی نه هغوی ساتلی شو خو د عربو دا قانون هغوی په خپله ژبه ډېر مینو او همیشه د خاریي والا د بازار والا ژبه هغه ګډه وډی ځکه خاریه او بازار کې د مختلفو ځایونو خلک دي لکه زموږ ملک کې بازار ته ورشه پېښور ته اسلام آباد ته څوک به پښتو وایي څوک به اردو وایي څوک به پنجابي وایي څوک به ګوجرو وایي څوک به کوستاني وایي نو هلته چې لوی شي نو د هغه ژبه هم ګډه وډی د بانډو او د غرونو او د صحراګانو خلک د هغوی ژبه صفا سوترهوي نو د دې وجې به عربو خپل ماشومان چې د خبرو زده کولو شو نو هغه یې بانډې ته ولېږل چې صحیح خپله ژبه زده کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی حلیمې بوتلی و چې دې لپاره چې هغه خپله ژبه صحیح زده کړي او کله چې سړی صافه ژبه وایي صفا ژبه وایي د هغه په خبره هر څوک پوهېږي کله چې ژبه ګډه وړی مولوي صاحب بیان کوي تقریر کوي نیمه عربي وایي نیمه فارسي وایي نیمه پښتو وایي د هغه په خبره خلک نه پوهېږي نو پیغمبر چې به الله رالیږه نو هغه به د قوم په ژبه رالیږه چې قوم د هغه په خبره باندې پوه شي دې وجې پښتانه وایي وایي خلک به وایي د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم خپله ژبه هر چا ته خوږوي نو انبیاء علیهم السلام به په هغه خپله ژبه باندې خلکو ته خبره کوله ځکه مقصود الفاظ نه مقصود د خلکو پوهه کولو بیا الله په دایم اکتفا ونه کړه بلکې هغه انبیاء علیهم السلام معصوم هغه پاک وګرځول
که چرته د یو سړي په لمن داغي یو سړی بدرنګ او بدنامي نو د هغه خبرې اهمیت نه وي او چې د یو سړي لمن پاکوي د هغه ماضي پاکوي د هغه خبرې ته خلک وګومږي او د هغه په خبره باندې پوهېږي نو انبیاء علیهم السلام الله معصوم او پاک خلق وګرځول چې هغه نه اډو ګناه نه کېده او دیو دی علما وایي الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر عمدا وسهوا انبیاء علیهم السلام معصوم د لویو ګناهونو او د وړو نه که قصدن او که سهوا نو هغه پاک وګرځول او دیو جه هغه د دې قائلو څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو مو نو هغه مې صادق او امین همیشه رښتیا ویلي دي او همیشه امانتدار دی بیا په هغې هم الله اکتفا ونه کړه بیا الله کتابونه رالېږل نو هغه کتابونه لکه دا خبرې مه کوئ دی که یا پر پرېږده لرې که وړاندې که یو پوسټر نه د کیسه جوړه کړې انبیاء علیهم السلام له کتابونه ورکول او دا کتابونه په مختلفو شکلونو کله په شکل د تورات کله په شکل د انجیل کله د زبور ولې الله ته پته نه وه چې تورات یې رالیږه بیا انجیل یې رالیږه زبور یې رالیږه نو الله رب العزت باندې کتاب نه رالیږه یا به یو رالیږه د دنیا لپاره به پوره و خو د وخت سره سره الله به یو کتاب رالیږه او په هغه وخت کې به د هغه خلکو علاج په هغې باندې کو مثال یې داسې و لکه ډاکټر له یو مریض ورشي نو ډاکټر هغه له دوایي ورکړي وایي دا دوایي یو هفته استعمال کا او بیا ماله راشه مریض هغه دوایي خوري هفته پس هغه لاړ شي او ځان سره هغه دوایي چې پاتې هغه وموسي دوره ټیبلېټ پاتې دي په بوتلګي کې دوره دوایي پاتې ده خو چې ډاکټر د هغه تشخیص وکړي هغه تیواري هغه ډسبین ته وغورځوي او نوره دوایي ورته ولیکي ځکه دغه دوایي د یو هفتې دپاره وه بیا ورله نوره دوایي ورکړي دغسې الله تورات رالیږلی و خو تر یو ټیمه پورې و بیا الله انجیل راولیږه زبور راولیږه او بیا هغه منسوخ او بیا الله بهترین کتاب راولیږه چې تر قیامته پورې دی هغه داسې کتاب یې راولیږه چې کله الله د هغې ذکر کوي نو سورہ ابراہیم کے اللہ د قرآن در علی گلو حکمت ذکر گئی اللہ فرمائی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک یو لوی شان والا کتاب منگا تا دراولیگا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیلا میراولیگا چه خلق دو تیارونا رنا تراو باسا تیار خواسی اومد شبی او سال لرنا رازی نور سر عمرنا رازی سپوږمۍ سره عمرنا راځي نو قرآن سره کومه رڼا راله الله وایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور ما درته کتاب راولیږه دې دپاره چې خلک د عقیدې تیارونه وباسه
ورته کتاب راولېږه دې دپاره چې خلک د تیارو د شرکیاتو نه وباسه ما ورته کتاب راولېږه دې دپاره چې خلک د تیارو د رسمونو رواجونو نه کتاب راولېږه دې دپاره چې خلک د تیارو د دشمنو او د عداوتونو رڼا ته راوله نو رڼا سدا صحیح عقیده ورته وښایه رڼا سدا صحیح عمل ورته وښایه رڼا سدا صحیح دین او آسان دین ورته وښایه نبی علیہ السلام صحابی لیگی ناغتا ویسرا ولا توسرا ورشا خلق آسان دین در آوباسا اکرانو دلونو کے مپریدا دانا چگنی صحیح سا آسان ورطا خیا اکران ورطا مخیا نا مطلب دا حدیث دالے یسرا ولا توسرا آسان دین دا خلق راولا دا گرانو دینونو نے راو باسا گران دین دا چر خلقو سرونا بغیر دا اللہ نا بلچا دخت شویو گران دین دا چکل بے تواف کون پو بربنڈا باند بیکو ذکر عربو دا قانونو چاو سڑے برائے تواف لا ندار چا پیرخانی میں پمکا کی پیر سے بولا کپڑے ورکڑے اخبرے کپڑے بے ہوئی استے ویدی کہ ماں گناہونا کڑی پدی کی تواف نکو ماں اور چرا چاوا پیرخانا نوا نو کپڑے بے ہوئی استے بربندہ بے تواف کو لکہ مولانا نجم الدین سے وہاروی ذکر گئی رسوم جاہلیت کے بلوغ العرب فی احوال العرب اور نور ذکر گئی آگئی باری الیوم نبدو کلہو او بعدہو الیوم نبدو کلہو او بعدہو فما بدا منہو فلا احلہو نظر طول بدن بربندو ما یا باز بدن بربندو ما چکم بدن بربند کر نزد جہنم لروان گرما او بربند بے تو آفو نکولا تاسونا گران کارو انسان کو با جامع باندی پڑتے اچھے جامع لری کی نو ٹول کرنی کھپری بیا نا بربند با گرزی دلو تو آپ بے کو سورا گران کارو سورا گران کارو چاگا نیکان بندگان چا پخبلا وفات شویو دا غی شکلونا بے جوڑول اب یا بیوی دیتا دا غی روح رازی و منگ دتوائیو دے سمجھا سوال اللہ تا پیش گئی سنجی سورہ یونس کے اللہ ذکر گئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دا عبادت کئی بغیر دا اللہ نا دا غچا چنا دا لا تکرا ورکولشی اور نو اللہ فائدہ ورکولشی ولی عبادت کئی ویقولون ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ دائی ویدہ کسان زمنیا شفارس کئی اللہ تا دانے کان بندگان دی دا اولیائی کران دی منگا دائی دوائیو دائی زمان دے پارا شبارس کئی اللہ تا اللہ وی قلت نبیون اللہ بما لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض زمان پیغمبرہ دائی دوایا اعلان ورطاو کا آتا سو خبر وی اللہ لرا پاگس چا اللہ دے بدنشتے براوخ کتا ستادا عقیدہ چا اللہ زمان دا اللہ ندے خبردار زمان بابا توا مودے با اللہ توئی ولی اللہ ستادا اللہ نو خبر اللہ چاگوئی انہو علیم بذات صدور دا اللہ پودے پرازنو دا سینو باندی
الله تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون پولیس تاسو دزر براز باندی و بخلی باندی چه سوائی پلاسونو اندامونو چه سکوئی آغا اللہ چه استا دالنا خبردارو نو آغا نو خبر ستا دال نستا پا خیال نو تاوی زبا بابا توا موده با اللہ تاوی زمان زا پختانوم دا عقیده وا ہر زائی کی او درگاہ مددگار گرزولے ہو سوک دے بادو ذمہ دارو سوک دے سرخو کی ذمہ دارو سوک دے زیڑی ذمہ دارو سوک دے مقدمو ذمہ دارو او معاذ اللہ اللہ پر خودے واللہ ستڑے شوئے او دائی پا خیال سوکو دے ملکی چدا زادی خلقو تو خیلا چاہا عقیدے واللہ سمک راو دے شرکیاتو نے راوی اصل آگے یو ڈالوا آگے یو دو پنگریانو ڈالوا چه خلقو دے عقیدہ سمکڑا دا خدای کتاب دے کینول او دا اللہ کتاب دے راو گفتل پدی ملک بیری چه سوال سلمینی گڑی نو اگر قرآن نشی ویلے اگر قرآن نشی دا کھولے انہیں اگر اخفلا نوردو دا اللہ احسانو چنن دا اللہ کتاب راواستے شو خلقو تو خیلے شو خلق تیارو دا عقیدی نراوی استل زکا اللہ وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیو پارا چه خلق تیارو نراو تراو باسا خلق تیارو کی پراتو پا بداتو کی اختو سڑے و مرشو نو چه بابا با بیمارو نو اولاد سره بے غند دیو چه که بابا مرشن نو سخات لبا گوڑا راڑل گواری سخات لبا صابون راڑل گواری سخات لبا چواری او پیسی راڑل گواری سخات لبا مسالاو کپڑا راڑل گواری نو بابا کچ بروانو نو پسی با بل کٹ دی سامان روانو آن دویکی خود مڑے با پروتو او دای با گوڑا او صابونی کیو یو با ماتا تدر بخلے ابل با ماتا تدر بخلے پردی معلوم بے یو بل تبخل اوی بے پنجبریان سخات نمانی من سخات منا خموی دے پیغمبر پاک پا طریقہ مڑے خاک کا دانا چه زان نوالا لاری جوڑو خیراتون لزان لاری او بل سلازان لا بل سلازان لا مسلمین علم فرض دے پاری او مسلمان باندی سمات لبو کی جامعو بیان العلمی و فضلی کی ابن عبدالبر ذکر گئی دا حدیث مطلب دا دے چیری او مسلمان باندی دا اگر دائے وہ میتنا تاسو سوائی دغوائی نمارا سبل سپوائی گوارے دغوائی اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ زمانگا جوندو تبخناو کی زمانگا مرو تبخناو کی آسات ورد مڑے ویا بلخواہ کا دیشی او نمڑے اوری دیشی او نمڑے لی دیشی اب مولی سے بوی قبر لچزی دخپو طرف ازا لگا سر طرف جراجین وگا سٹ تاوئی نو بیا سٹ خو کی گی دستا پا شانتی سٹی دیوا چرار طرف نے پرسی دلائی چاگا سٹ خو گیا سٹ سے کم دا مڑے سٹ تاو لیشی آن صاحب بے وطا مڑے وی او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم جنازہ اکڑا نو اسریو بالدفن تلوارو گئی بخا خونو باندی مڑے زرخا خوئی ولی کنیک سرے نو خبرو خوشالو دبورسی کناکارا سرے نو داغد وجی چکم عذابو نرازی آبا بنشی زرخا گئی نو دائی بسکول او گونا یو مسلار دا بلاواما کلا چی جنازہ کے
جنازه فرض کفایي ده چې نور وګړه ستا غاړه خلاصه شوه خو چې نیولي ده نو بیا فرض عین ده بیا به خامخا کې او چې جنازې له رالې سانه یو تکبیر تلې یا دوه تلي وي نو مسله راغله چې امام کله سلام وګرځو نو ته میانس کې بیا دعاګانې او ثنا نه وای استغفار که یو تکبیر رنګاتلی ته به یو ځل وای الله اکبر بیا به سلام واړې که دوه تلي دوه ځله به الله اکبر وای سلام به واړې دا میانس کې دعا به ولې نه وای ځکه چې کټ اوچتای زره او چې مخې ته کټ د مړي نه یو نو بیا جنازه نه کېږي نو کټ به زر اوچتې دی به څه کول مړی به پروت و استادان به چاپېره ناست و اسخات به تقسیمېده ما تا ته در بخلی تا دته ور بخلی د ورځې به یو 15 مړي چوشو نو 15 جولای به یې د ګوړې ووړې 15 جولای به یې چوارو ووړې 15 روپۍ نو 25 روپۍ به یې وړې بیا به مې خوارو زارو په پردي مال سړی نه مړي د سنت طریقه دا چې غم کې د پیغمبر پاک طریقه دا مړی زر خاښ کا او چې کله دې خاښ کړ نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اوس ورله استغفار واړئ ځکه د ده نه استفاین نه ولا نه یسالو ده نه تپوس کېږي زمونږ غمونه د پیغمبر پاک په طریقه نه وو زمون خدای د پیغمبر پاک په طریقه نه وي او دا تاسو نه کو چې پیغمبر پاک طریقه سوا او که چا پیغمبر پاک طریقه وته خېلا او ته په پیره نوې دین دی راوړې الله وای فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نه دا سکار سنجید مخلوق گمان دے چر کامل و ایمان والا نشکی دے تراغی جستا سنت فیصلہ کنو نگرزائی آغا مسئلو کی چتدائی درمیان زراغلی دیم شردا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زړونو کې تنسیاونه امید آګینا چې ستاسو نه دوی فیصله وکړه او دریم شرط ویسلمو تسلیما بیا به هم غاړه ږدي ستاسو نه دوتا بیا غاړه کېښودله نو زما محترمو د پیغمبر پاک طریقې به څنګه معلومې دین به څنګه معلومې هغه حاله چې مولي امیر محمد ته کښېني هغه چې دی یو عالم تکینی چې هغه د قرآن او سنت تابعدار عالم وي نو هغه به درته وښیي رب به درته وښیي مالک به درته وښیي اله به درته وښیي چې ستا رب څوک دی ستا مالک څوک دی ستا اله او حاجت روا څوک دی قرآن چې کله ختموي نو هم دا درې واړه ذکر کوي قل اعوذ برب الناس و پیغمبر پنا غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واجدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې اونکی پټنا چا پټ راځي او وسوسې اچي ځکه نر سړی چې هغه مخې ته سینه ډبوي وایي پرزونو باندې راشه او دا بیمانه چې یو بزدله دی پټ کار کوي شیطان نهایت بزدله دی که هغه په انسانانو کې هغه پیریانو کې نو هغه پټ راځي او کار کوي ځکه الخناس ورته وایي الذي يوسوس في صدور الناس آج وسوسه اچي پسینو د خلقو کې من الجنت والناس کاغه د پیریانو نه یو کده بندګانو نه الله دې موږ د شیطانانو نه وساتي او زمونږ د عمل دی الله د شیطانانو نه پاک کی
خپل ملک د پاکستان او په دې ملک کې چې څنګه د قرآن خدمت کیږي درسونه دي مدارس دي داسې په نورو ملکونو کې ګورې نشته دا یو بهترین ملک دی مسلمانانو دا کوشش وکړئ چې د خپل ملک سره مینه وکړئ خپل دین سره مینه وکړئ په دې دوه څیزونو سودا مه کوئ یو په ملک سودا ونه کوي او یو په دین باندې سودا ونه کوي نو کامیابی دا خو لږ ژوند دی سړی چې څو پوهېږي بیا هغه ژوند تېر شوی ما ته یاد دي ړومبی چې زه الهي ته راتلمه نو زه ښه نوجوان ومه او ږیره توره وه خبره نوره وه او دلته په دې غرونو باندې ګرځېدلی ومه د زلزلې په وخت کې راغلی ومه او د هغه ګنګوال پورې تللی ومه ملګرو سره به ملاوېدمه د هغې نه وروسته هم راغلی ومه او که ژوند دي بیا به هم راځو دا زمونږ علاقه ده زمونږ ملک دی زمونږ رونه دي او د دې خلکو مینه او محبت موږ ته معلوم دی په دې کې شیخ القرآن زاړه زاړه شاګردان دي نو دا ملک موږ ته ډېر خوږ دی د دې ملک حفاظت او د دین حفاظت دا په موږ باندې فرض دی لازم دی راځئ چې دا عهد وکړو چې موږ به د دې ملک خیرخواهي کوو او موږ به د الله د کتاب خیرخواهي کوو موږ به د خدای کتاب خلکو ته ښیو خپله به پرې عمل کوو او نور خلک به هم دې ته را دعوت کوو چې راځئ د خدای کتاب زده کوئ او د خدای کتاب ته کښېنئ او خپلې عقیدې په قرآن سمې کوئ او خپل اعمال په سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر کوي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي زما خو زړه غواړي چې اوږد بیان مې کړی خو تاسو به هم لرې لرې ځئ او موږ ته هم سفر دی الله دې موږ لا په دې د عمل کولو توفیق راکړي چا چې دا پروګرام کړی الله دې هغه له اجر عظیم ورکړي زموږ مولانا امیر محمد صاحب نهایت هوښیار سړی او چې موږ څنګه رالو وخت یې ضایع نه کړ زه په دې خوشحالېږم چې وخت نه ضایع کېږي ځکه دا ډېر قیمتي شی دی وخت یې ضایع نه کړ او ډېر په ټیم باندې پروګرام وشو الله دې ما او تاسو له دا د نجات او د خلاصون ذریعه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي دي او د چا څه حوایج او ضرورتونه دي الله دې خپل فضل او احسان باندې پوره کړي څومره مشران کشران نارینه زنانه چې هغه وفات شوي دي الله د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې جنتونه نصیب کړي په دې علاقه کې ډېر مړي شوي دي چې په کار دی چې زه د هغوی دعاګانو ته هم ښکاره شوی خو زما مجبورای دي او تبه مې هم ده زه به واپس اتفاق او اتحاد راولي څه بیماران دي دعا وکړئ چې الله ټولو له شفای کامله ورکړي او چا چې دا پروګرام کړی دی الله دې علاج عظیم ورکړي او الله دې موږ دغسې د قرآن او سنت په بیانونو باندې همیشه یو ځای کړي او الله دې موږ په جنت کې دغسې یو ځای کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم